شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکی او مهربانه دی او د خپل انبیاو په ذریعه باندې د خپل پیغمبرانو په ذریعه باندې د خپل الهامي کتابونو په ذریعه باندې د انسانیت درس ورکړی دی، د امن پیغام یې ورکړی دی، د خوشحالۍ او د ترقۍ تلقین یې کړی. دا جدا خبره ده چې موږ په کوم علاقه کې اوسیږو، موږ په کوم ریجن کې اوسیږو، د هغې چې کوم نعمتونه دي، د هغې چې کوم افرادي قوت دی، د هغې چې کوم صلاحیتونه دي، د هغې چې قدرتي کوم وسایل دي، هغه زموږ دپاره مصیبت جوړ شوی دی. زه یم عقیل یوسفزی، پروګرام د سونو پښتونخوا د پېښور سټوډیو نه لایو د خیبر پښتونخوا چې کوم سیکیورټي صورتحال دي په هغې باندې به نه صرف دا چې ستاسو سره معلومات شیر کوو، بلکې د بلوچستان او د افغانستان په بیک ګراونډ کې به هم لږ تبادله خیال به هم کوو، د اهمو مېلمنو چې دی د هغې رایې چې ده هغه به هم معلومو. د دې نه علاوه د باجوړ اپریشن چې کومه تازه ترین صورتحال دی هغه ستاسو سره شیر کوو. په دې ټایم کې نه صرف دا چې په باجوړ کې اپریشن چې دی هغه جاري دی، د هغې تفصیلات له مخې ته نه دي راغلي، خو د هغې سره سره چې دی نو بعضې داسې اطلاعات هم دي چې د ممن ضلعې په بعضې علاقو کې چې دی هلته کې هم کاروایانې چې دي هغه شروع شوي دي. نن موږ ډېر عجیبه صورتحال یا عجیبه رویه هغه وخت کې وکته چې کله د نامنهاد خیبر پښتونخوا اسمبلۍ په اجلاس کې د امن په ځای باندې یا د سیکیورټي معاملاتو په ځای باندې په دې باندې هلړبازي وشوه. کومه چې حکمران پارټي د پاکستان تحریک انصاف د هغې د یو میل او فیمیل ممبران اسمبلۍ په منځ کې چې هغه میل ممبر صاحب چې دی هغه دا وفرمایله چې ښځې چې کوم دي زنانه هغه په مخصوص سیټونو باندې په سپارش باندې راځي. لکه تاسو اندازه ولګوئ چې نیمه پښتونخوا چې ده هغه په حالات جنګ کې ده او د خیبر پښتونخوا دغه نامنهاد حکمرانان یا ممبران اسمبلي چې کوم دي هغې په دې ټایپ ایشوز باندې د یو بل مخالفت کوي. بیا تاسو ته به یاد وي چې یو څو ورځې مخکې زمونږ د بنګ وزیر اعلی صاحب الیمین ګنډاپور صاحب دا اعلان کړی چې یو ډیپټي کمشنر به هم زما د اجازت نه بغیر کرفیو نه لګوي. دا هم اعلان کړی چې موږ به اپریشن نه کوو وغیره وغیره، خو هم هغه ډیپټي کمشنر چې د هغې کرفیو ولګولو د هغې بنیادي وجه دا ده چې په باجوړ کې د 9 تر 10 ورځو پورې چې کوم یو مذاکراتي عمل د یو جرګې په ذریعه باندې شروع شوی او هغه د ناکامۍ سره ښکار شو. په دې ټایم کې د سیکیورټي حکام آفیشل سټیټمنټ چې دی هغه دا دی چې د اپریشن نه بغیر چې دی بل څه لاره زموږ سره موجود نه وه. په دې ټایم کې زموږ سره د دیر سره تعلق لرونکي ډېر باصلاحیته، ډېر باکرداره او ډېر باخبره سیاستدان د جماعت اسلامي نایب امیر او سابق صوبایي وزیر عنایت الله صاحب چې دی په لاین باندې. السلام علیکم عنایت الله صاحب. وعلیکم السلام خان خیر جوړې. ډېره مننه جی، ډېره مننه عنایت صاحب. تاسو خو د دیر سره تعلق دی، د دیر سره بیا لګېدلی چې دی بیا باجوړ دی، بیا پوره پښتنه سیمه چې کوم ده دغه 3-4 سابقه ایجنسیانې چې کوم دي هغه ډېر نږدې دي. دیر په خپله باندې د ترهګرۍ چې دی په مختلفو ادوارو کې نه صرف دا چې ښکار پاتې شوی دی بلکې مرکز هم پاتې شوی دی. په 90s کې بیا په 2000 کې څه وجه ده چې زمونږ صوبه چې دغه مسلسل په حالات جنگ کې ده، بیا زمونږ وفاقي او صوبایي حکومتونه چې دي هغه موږ ته عملا د دغه پوره شورش نه، د دغه مزاحمت نه، د دغه ترهګرۍ نه لا تعلق ښکاري. ډېره مهرباني عقیل یوسفزی صاحب. زمونږ سیاسي قیادت همیشه د پاره نه د ذمه دارۍ نه تښتي او دې صوبه کې او داسې نه اهله او کرپټ قیادت تېر شوي 12 کالونه مسلط دی چې هغه په حکومت کې نه اپوزیشن کوي او چې په اسلام آباد کې په حکومت کې اپوزیشن کوي او ذمه داري نه قبلوي او قوم ته بهر پاپولر خبره کوي او په اندرونی میټینګ کې بیا بل چند خبره کوي او د وفاقي حکومت هم غیر سنجیدګي چې هغه د صوبایي حکومت سره خپل سکور سیټل کوي، د یو بل سره د امن لپاره نه کینی. د تمو د مخ کې د سېنات د الیکشن لپاره یو ځای شو او دغه امیر مقام زوی نیاز امیر مقام د وزیر اعلی الیمین ګنډاپور شکریہ ادا کړه چې راځه د په سپورټ باندې
سېنیټر جوړ شوم. نو چې کله د مسلم لیگ د صوبایي صدر بچي سېنیټر جوړېدلی نو د شیر او شکر سي بیا ټیک و. گورنر پکې هم ناستو هغه میټینګ کې چې ده کنه هغه ډېر هغه د خندا نه ډک تصویر چې وایرل شوی و. او گورنر صاحب په دویم ورځ باندې بیا مطلب د ځان نه دغه جوړ کړی دا فلمي اکټر او هیرو جوړ کړی او بس وایي چې حکومت ختموم او حکومت ختمول دومره ګران کار نه دی او د هغې نه وروسته جګړه جوړ کړي او یو بل سره کینی هم نه. د هغې نه وروسته هم د سی پی سی پروینشل ګورنمنټ کړی او د هغې تمام غټو پولیټیکل پارټو بایکاټ کړی. نو دیو جن لکه زه دا ګڼم چې یو خو د دې خلکو په پارټ باندې غیر سنجیدګي ده او دویمه خبره دا ده چې زمونږ کومه سکیورټي ادارې دي او ملیټري اسټابلیشمنټ دی نو هغه هم د معامله په یکروخه ګوري، په تنها په آیسولیشن کې ګوري او د دې داسې هولیستیک سلوشن یو جامع انسداد دهشتګردي پالیسي چې د موږ په نظر نه ښکاري. او دریمه خبر دا چې د عوامو او د سکیورټي ادارو د ملیټري اسټابلیشمنټ په منځ کې یو ډېر لوی خلیج او فاصله او د اعتماد فقدان دی. یعنې ته که اوس هم باجوړ ته لاړ شي او ته خفیه یو سروې وکړې نو تا ته به 70-80% خلک دا ووایي او بلکې په ټوله قبایلي سیمه کې او په خیبر پختونخوا بیلټ کې چېرې دا ترخګري کومه روانه ده نو دا پروکسي وار دی، دا د ملیټري او یا زمونږ په دې ریجن کې د وسایلو جنگ دی یا دا عالمي جنگ دی د چین او د امریکې د جنگ مونږ ښکاري او دې ریجن کې د اندس څخه ساتي. نو دا یو لکه کنسپیریسي تیوري چې ده دا اکراس د بورډ په خلکو کې موجوده ده او دا ټرست ډیفیسټ چې کله دا فاصله نو د هغې په نتیجه کې به چې قوم تا سره نه ولاړ او قوم تا سره په یکسویۍ سره ترخګرۍ خلاف نه راپاڅېدلی نو ستا اپریشن به او ستا دغه به نه کامیابېږي. عنایت صاحب د هارون رشید صاحب ستاسو سینیر روم دی او سابقه MNM پاتې شوی دی، دغه په قیادت کې 7 سیشنز وشو د مذاکراتي عمل دغه جرګې په ذریعه باندې هغه ټول چې دي ناکامي نه ښکار شو. د ریاست سره کوم داسې آپشنز دي؟ یو خو دغه چې عوام د په اعتماد کې والي، خو اعتماد کې به څنګه اخلي؟ تاسو به نن د نېشنل میډیا باندې الکترونیک میډیا باندې کتلي چې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې چې د هغې تاسو ډېر معزز ممبر پاتې شوی، هلته کې د امن و امان په ځای باندې په دې باندې د حکمران پارټۍ 2 MPs چې کوم دی یو میل او یو فیمیل چې دی تکرار وکړو چې هغه میل MPs دا فرمایلي و چې زنانه چې دی هغه په سپارش باندې او په فیورټیزم باندې هغه راځي. لکه موږ ته زمونږ د لپاره خو د ټولو نه غټ فورم چې کوم دی دغه صوبایي اسمبلي ده، نو هغې کې په دغه ایشوز باندې خبرې نه کېږي نو بیا به د کوم ځای نه موږ رجوع کوو؟ زما خیال داسې دی چې معامله ډېره غټ لیول ده. یو خو دا ده چې په دې موجوده پارلمنټ او صوبایي اسمبلۍ باندې زه خبره ځکه نه کوم چې 2018 کې همدغه PTI زموږ سکیورټي اسټابلیشمنټ سپورټ کوله. اوس هغه PTI چې ده نو هغه وخت کې د دوی سپورټرز و PTI به د دوی دپاره نارې والې، اوس د سیویلین سوپرمیسي خبرې کوي. نو دواړه طرف ته مسلې دي، هغې باندې خو زه خبره نه کول غواړم. موجوده خیبر پختونخوا اسمبلي خو د PTI چې کوم لیډرشپ دی نو هغه انکمپیټنټ هم دی، کرپټ هم دی، غیر سنجیده هم دی. او ظاهر خبره دا نور هم لکه داسې نه ده چې ګن لکه دا سپمنټ یو شی دی. البته زه دا خبره کول غواړم چې ما څنګه هولیسټیک ویل نو عقیل صاحب زه یو 4-5 خبرې تاسو داسې کومه چې امن د راتلو دپاره دا ضروري ده چې یو قومي کنسنسس او نیشنل کنسنسس نیشنل ډایلاګ وشي او په هغې کې ټول شیزونه په بلیک اینډ وایټ کې کلیر شي. نمبر 1 دا. نمبر 2 دا چې فوجي زموږ چې کوم ادارې دي، سکیورټي ادارې دي، نو هغه د عوامو سره چې کومه فاصله او ټرست ډیفیسټ دی د دې د کمولو کوشش وکړي. درېیمه خبره چې کوم زموږ ادارې دي نو هغې موږ ته د کاینیټک او د نان کاینیټک خبرې کړي دي. خو دوی کاینیټک خو د 2002 نه او د 2007 نه بیا ایکټیولی مسلسل کاینیټک ایکشن آدي. تاسو پته ده چې کوم ډز دی، ټینک دی، شیلنګ دی، فوجي کاروایی ده، دا کاینیټک دی. اسپتال جوړول، سکول جوړول، روډ جوړول، روزګار ورکول د نان کاینیټک ایکشنز دي. د خلکو سره د اعتماد رشته دوی په نان کاینیټک باندې کار، بلکې د 25 آئینی ترمیم لاندې د سرتجدید کمیشن چې کوم سفارشات نو هغه کې یو هم نه دی امپلیمنټ شوی. درېیمه خبره دا ده. څلورمه دا ده چې ته کله ملیټري اپریشن کې په ملیټري اپریشن کې
زنانه ولګي ماشوم ولګي کور روان شي نو په هغې خو زه پولیټیکل ورک کړم زه به خامخا په هغې خبره کوم صحیح په هغې خلاف به ستا د فوج خلاف به د اشتعال خامخا جوړېږي نو ګوره چې ته کله وایې چې زه ټارګېټډ اپریشن هم کوم ستا په ټارګېټډ اپریشن کې او په انټیلیجنس بیس اپریشن کې هم لکه زنانه او ماشوم لګي نو خلکو اشتعال به زیاتېږي که ستا په دې اپریشن باندې میلیټنټ مشتل کېږي او میلیټنټ ته نقصان نسی نو په دې خو څوک هم نه خفه کېږي ویل اینډ ګوډ یس خو د میلیټنټ په ځای باندې ستا په اپریشن باندې عام خلکو ته نقصان نسی سیویلین آبادۍ ته نقصان نسی بیا خلک دا سوال پورته کوي چې یاره په دې تیرا کې او په دې باجوړ کې د 3 کال نه دا خلک 2 کال نه روانو دا په هوا کې خو نه دی راغلی که نه دا په هوا کې صحیح دا ته باړ لګولې تا ته چې دا غزې نه څوک په پرمن طریقه راځي د خپل رشتهدارانو کې راځي نه خو ته ټریس کې او ته دا نشي ټریس کولی نو د خلکو په ذهنو کې شکوک و شبهات دي که دا شکوک و شبهات لرې شي او د حکومت باره کې او د سکیورټي ادارو باره کې دا یقیني او یقین او سرټنټي جوړه شي چې واقعي د میلیټنسي ختموي عوام به ته سپورټ ورکړي خو تر اوسه پورې د خلکو دا ټرسټ نه دی ډیولپ شوی دا اعتماد د خلکو نه دی ډیولپ شوی چې دی میلیټنسي ختموي صحیح د عنایت صاحب ستاسو یو انټرویو ما کاته یو ویلاګ کې تاسو هغې کې ډېر اهم خبره کړې ده هغه دا چې جماعت اسلامي یا تاسو د ستاسو لیډرشپ چې دی هغه د ټوپک په زور باندې یا د طاقت په زور باندې د شریعت سمیت یو تبدیلی چې کوم ده د هغې په حق کې نه د څه بیکګراونډ دی ولې موږ دا مشاهده کړې ده همیشه چې دلته کې د شریعت په نوم باندې یا د جهاد په نوم باندې همیشه تشدد چې کوم دی هغې ته چې دی یو بوسټ ورکړی شوی دی د هغې بیکګراونډ دا دی چې زمونږ پاکستان کې کله قرارداد مقاصد پاس شو بیا د 1973 آئین دغه شو په هغې کې دا اسلامي دفات راغله نظری او تیوریټیکلی پاکستان چې دی نو اسلامي ریاست ډیکلیئر شو نو په هغې کې زموږ لیډرشپ وایي چې پاکستان کې ټوپک اوچتول چې ناروا دي نه یو خبره ده دویمه دا چې زموږ جماعت اسلامي په دستور کې هم دا لیکلي دي دا یا 5مه دفعه ده یا 6مه دفعه ده جماعت اسلامي دستور چې موږ په دې پاکستان کې پرامن جدوجہد کوو د زمین جدوجہد به نه کوو او د زیر زمین او د وایلنٹ سټرګل چې کوم خلک کې د هغو مرسته به نه کوو نو موږ په دې بالکل کلیر یو چې پاکستان کې دننه پرامن جدوجہد پکار دی او پاکستانی کانسټیټیوشن او دستور په پرامن طریقې موږ ته د اسلامي فلاحي ریاست د عوامي رای عامه په نتیجه کې یو قیام اجازه راکړې ده موږ ته رای عامه هموارول پکار دي او په زور که موږ د اسلام احکام مسلط کو نو د زور هغه د هغې نتایج پوری طور لانګ ټرم کې ښه نه راوځي موږ دا وایو چې اسلامي شریعت او اسلامي نظام چې دی او اسلامي فلاحي ریاست قیام د هغې د عوامو د رای په نتیجه کې او د خلکو پولیټیکل پروسس په نتیجه کې د پولیټیکل پروسس په نتیجه کې راشي چې په هغې کې ټول خلک شریک کو مونږه خلک کنوینس کو په دې خبره باندې او پایداري او دنیا د پر رول موډل وي تاسو یو میټینګ نم روانې اخري سوال دی تاسو د الخدمت فاونډیشن چې دی د هغې سرپرستي هم کوئ په دې ټایم کې په باجوړ کې چې کوم آی ډي پیز یا کوم خلک چې متاثرین دي د هغې لپاره د الخدمت فاونډیشن یا د پارټۍ له طرفه چې د کوم اقدامات شوي دي او د پرایمشر ګورنمنټ د طرفه هم څه تاسو ته څه اقدامات چې دي هغه په نظر باندې ښکاري پروینشل ګورنمنټ نه خو زه نیم خبر خو لکه الخدمت فاونډیشن چې کله نه دا اوله د دې مذاکراتو نه مخکې په ماموند ایریا کې کرفیو لګولې وه او خلک کډې راوتلې وې نو زه چونکې د ملکن ریجن د جماعت اسلامي هیډ یم او مشر یم امیر یم د هغې نو ما د ملکن ریجن چې کوم زموږ صدر دی فضل محمود هغه فوري طور هلته لیږلی و هغې هلته پوینټس اسټبلیش کړي موږ رجسټریشن کوو ما ته نن هغې وایي تقریبا 1000 فیملیز تر اوسه پورې موږ رجسټر کړي صحیح زبردست موږ کوکډ فوډ په خلکو کې تقسیم کړی چې کوم سرکاري بلډینګونو بي ایچ یوز یا سکولونو کې خلک اوسېږي هغې ته کوکډ فوډ ورکوو 2 فری میډیکل کیمپس موږ اسټبلیش کړي او د هغې اپریشن ایریا د ځای نه موږ خواري کوو چې کوم بوډاګان دي کمزوري خلک دي هغه موږ ریسکیو کو او پرامن ځایونو ته راولو او زموږ دا اپریشن که دا ملیټري اپریشن یا دا زیاتېږي نو زموږ دا کار ما مرکزي صدر سره خبره کړې ده الخدمت دا به موږ نور هم فعال کوو او موږ کیمپونه اسټبلیش کېږي د هغې سره هم کومک کوو خو موږ دعا کوو چې الله تعالی یې دغه طرف ته ونه رسوي امین ډېره زیاته مننه عنایت صاحب الله مو راته ژوندی ساته عنایت الله خان صاحب چې هغه سابقه صوبایي وزیر پاتې شوی دی د خیبر پښتونخوا د هیلث په
مت کې چې دی تاسو یقین وکړئ چې ریکارډ کارونه هغه کړي دي. دغه په دور کې چې د ممی ګورنمنټ او د هغې نه بعد بیا د یو اتحادي جماعت په دور کې هم جماعت اسلامي چې کله د هغه حکومت حصه شوه نو یو څو هغه منسټران چې د هغې کارکردګي چې ده هغه ډېره زیاته ښه وه. ان ایس هم په هغې کې شامل دی. د الخدمت فاونډیشن سمیته د بعضې نورې کوم ادارې چې دي هغې هم ډېر ښه کار کوي. هلته کې ما چې کوم اطلاعات دي لږ ډېر په هغې باندې به زمونږ د سونو پښتونخوا د باجوړ سټیشن منیجر ډېر ښه صاحبي عبدالرحمن چې دی هغه به موږ ته ډیټیل هم راکوي. خو ما د نور سرکل نه چې تپوس وکړو د صوبایي حکومت هلته کې موږ ته موجودګي چې کوم ده هغه د سوشل میډیا نه علاوه په نظر باندې نه راځي. اپریشن ناګزیر دی، مجبوري ده، بل آپشن و بل آپشن نه و. دا بحث په خپل ځای باندې ان ایس اف ته موږ پوره ټایم ورکړو چې هغه ایون زمونږ په ملیټري اسټابلیشمنټ چې کوم طریقه کار دی پالیسیانې دي په هغې باندې هم د پولیټیکل لیډر د یو عامل لیډر په حیثیت باندې خپل کمنټس ورکړي. خو آیا صوبایي حکومت چې د هغه خپله عیني ذمهواریانې چې دي، اخلاقي ذمهواریانې، سیاسي ذمهواریانې چې دي هغه یا انتظامي ذمهواریانې هغه سرته رسوي که نه. دغه بله چې کومه غټه ایشو ده چې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې موږ ته نه د امن امان په صورتحال باندې هیڅ ډیبیټ چې کوم دی، هیڅ پالیسي سټیټمنټ چې دی په نظر باندې رانغی. دغه خلک چې کوم دي چې دا سو کارډ عوامي نمایندګان دي دوی زموږ په ټیکسونو باندې چې کله هم دی یو سشن تم دي د هغې هم په زرګونو روپۍ چې دی هغه اخلي، دیو مراعات اخلي، دیو دی جنګ د صوبې ته شو رسېده صوبې ته چې دا ډېر ګران پرېوځي. هغې باندې به رشید افاق صاحب چې هغه په دغه ایوان کې موجود و او دغه په کمنټس هم راغلي په سوشل میډیا د هغه رای به هم اخلو. زموږ سره پدرحمان صاحب چې دی. السلام علیکم پدرحمان. وعلیکم سلام سر ستړي مشئ، تاسو ته هم هرکلی او ډېره مننه. یو خو د سونو پښتونخوا او زموږ چې څومره ملګري دي، زموږ چې څومره اورېدونکي دي په ټوله پښتونخوا کې، د پښتونخوا نه بهر د سوشل میډیا په لار باندې هم موږ ټول ولاړ یو د باجوړ د امن سره، د باجوړ د ولس سره، د باجوړ د کمیونټي سره، د باجوړ د میډیا سره وره چې د صورتحال څه دی او اپریشن چې دغه په څومره علاقو کې جاری دی، د هغې نیچر څه دی او بیا د آی ډي پیز په باره کې داسې شکایات راځي چې د هغو دپاره چې کوم اقدامات حکومتي ادارو له کول پکار وو هغې نه دي اوچت کړي. جی بالکل څنګه چې تاسو ویل سر باجوړ کې نن ورځ باندې د باجوړ وړي مامون چې کوم 14 کلي دي پاغي کې د سکیورټي فورسز لخوا سربکب اپریشن آغاز شوی دی او د دې اپریشن مقصد هم دا دی چې په باجوړ کې کم دهشتګرد عناصر دي دا غي صفایي وشي او دا خو نشاندهي مو شو کنه هغه خو هلته کې نشاندهي مو شو. بالکل جی هغه نشاندهي خو ډیره سمه دا وشو چې څنګه بده کې جرګه واته راوند چې کم دی جرګې ولګول او جرګې والا چې تلل با نو د جرګې والا چې کوم مطالبات هغه ډیر واضح او دغه خلکو ته وی چې تاسو کو جنگ کوي غرون ته وخی کنه د منګ پازابوي نو بیا خو چې کوم دی نو صفا خبره کوم هم نه پازابوي به وړي افغانستان ته دغه دوه خبرې وي او په دغه باندې هغه سره خبره جوړه نه شو شپږ راوند وشو خو هغه سره خبره جوړه نه شو او سکیورټي فورسز خو چونکه هغه نو خو خلک امن غواړي او دا دغه ذمہواری ده زموږ ذمہواری ده نو موږ اپریشن کو نو ډیر کوشش پکې وشو خلکو په ډیر کوشش وکړو نن په باجوړ کې چونکه پرون د هوم ډپارټمنټ لخوا پرون د شپې 2 بجې باندې چې کوم نوټیفیکیشن د ضلع انتظامیه د فیسبوک پیج نشر شو د هوم ډپارټمنټ لخوا دغه شوی چې په باجوړ کې دفعه 144 نافذ ده او په باجوړ خار چې کوم مونډه روډ دی دغه رنګ د ناوګي روډ دی دغه رنګ پشت سلارزي دی دغه رنګ چې کوم د صدیقاباد پاټک په دې ټولو ځایونو کې نن ورځ د لپاره ارزي کرفیو لګولې شوی و. دا صرف د ډیپټي کمشنر د وینا تر مخه دا به صرف د نن ورځې لپاره و خو دا ډیره اغلایټ کرفیو په دې کې خلکو مومنټم کو خلک تاګ راتګم کو خو صرف دا چې بازارونه پکې بند وو. د دې نه علاوه د باجوړ چې کوم لغړی ګواټه د ماموندو چې کوم علاقې دي غنمشاه بادیسه کمرسر امانت ازګي
ډیر زیات کلی دي او په دې کې به 3 ورځې دا کرفیو وي دا د نن ورځې نه چې کوم د 11 بجو نه سهار امپلیمنټیشن د 14 اگست پورې دا کرفیو وي او په دې دوران کې دلته کې چې کوم ټارګټډ اپریشن شروع دي چونکه دې باندې مخکې د مشرانو سره د سکیورټي فورسز د ضلع انتظامیه او د پولیسو د دې مشرانو ډیر ناستي شوی دي او بار دی خلکو ته دا یقین دهاني ورکړی شوی دا چې سکیورټي فورسز حد تر وسه کوشش کوي چې بالکل عوامي املاک خراب نشي خلک چې کم دي متاثر نشي خلکو روزګارونه ونه درېږي کو چرته کې او دا خبره چې کوم دی کړی وم دغه چیرې بيخي ضرورت شنو موږ د ګنټي یا 2 یا 3 د فرمن کرفیو لګو او دغه وجه هم دی چې خلک متاثر نشي کولیټرل ډیمیج نشي کنه هر اپریشن کې د دې ډیمیج نشي نو اپریشن نن روان دی باقاعده او دغه علاقو کې کاروانی شروع دي دا ډي پی زو خبره تاسو وکړه چې د مامون د سیمینا دوی سي دي کنه دوی سي دي لکه یو د سکیورټي فورسز خو خپل کار کوي اغي خو د یو دشمن سره متقابل لي اغي خپل حکمت عملی وته جوړ کړي د اغي ټریننګ دی د خپل تربیت بل حصہ چې کوم ده هغه د متاثرینو د آبادکاری د یا غوته د سہولیاتو د ورکول نو هغه ډیره لازمي وي او هغه د سیول ادارو ذمہواری جوړیږي ممدغه سیدا نو دغه حواله سره چې کوم دی نن چې د صوبایي حکومت حواله سره کوم د خلکو ګیلی دي او شکایتونه دي او دا غینه علاوه چې کوم دی د کوم د زه ډیر معذرت زما زی دی او د تلاندې را کوشم بیس مې خیر ده ستا आवाज بالکل ټیک راځي هیڅ خبره نه دې ته دا بل موبایل ورکو چې به ډیسټرب کوم زما خبرې چې کوم دی هغه ریدم لګ ډیسټرب شو ټیک راځي د آی ډی پی حواله سره چې موږ خبره کوو نو دا چې سر چې یو خو د صوبایي حکومت دا وعده کړی و د خلکو سره چې کوم خلک راځي دي د موږ ترانسپورت ورکو فری ویډیا ودا خلک چې کوم د موږ د کورون درو باسو په دغه کې په مکمل توګه باندې ناکام شو خلکو گاډي کړی دي او دا گاډي چې دلته کې گاډو ور لمبه مقوا نو کړه 500 روپۍ کې دی غاډي راټسن چې کوم دی خلکو نه لږ راغلی هم دا څنګه هم دغه خلک یو نو یو خو دلته کې کوم دی خلک ډیر زیات ګلمون نو چې موږ ته د ترانسپورت په مت کې پکار دی صوبایي حکومت دلته کې بل د دین علاوه موږ دا خبرو کوو ردونکو ته چې د باجوړ نه د پاکستان تحریک انصاف درې پیغام دي دغه صاحبان چې کوم دی دغه خلک خپدي د صوبایي حکومت نه خلک خپدي به خلک کیمپونو ته راغلي په خپل باندې په گاډو کې او په باجوړ سپورتس کمپلیکس کې زیره لپاره باقاعده کیمپ لګیدل ټینټونه لګیدل د غرنګ ضلع انتظامیه و چې یو سل وس کولونه چې کوم سرکاري دي په دې کې موږ د خلک ایڈجسټ کړي دي چې کوم خلک وروتي دي سرکاري سکولونه دي په دې کې کالج هم دي 2 کالجونه دي کیمپ ته ورلو ما په کیمپ کې خلک ډیر زیات ګلمن دي او د خلکو ګلی بالکل په بجادي اولنې خبره دا چې د اگست میاشت کې ډیر زیاته ګرمي او زما دلته کې کوم میډیکل ټیم راغی سره مې خبرې وشوي یو کس ته کې هیټ سټروک هم شو هډ کوارټر هسپتال خار ته هغه چې کوم دی ریفر کړو نو د ګرمۍ د لپاره چې کوم دی ته هیڅ بندوبست نه دی شوی چې دوی ته پکې ولګي یا دوی ته بجلی ویلې بل شي اولنې خبره د خلکو شکایت داو دویم دی چې موږ ته وبنه ملاويږي شاباش وبو چې کوم دی بالکل شارټیج دی او موږ ته خو چې کوم دی دلته کې خلک راشي پروټوسیشن وکي واپس لاړ شي خو موږ ته صفا وبنه ملاويږي د دین علاوه چې کوم دی چې موږ په دې قبول باندې داسې مولو موږ ته ایون میټرس هم نه ملاوي شي ماشومان دی سره اوس په خپل باندې بلکې چې دنه وګرځیدل ما نو یقیني خبره دا و چې ما وکړه دغه ګیلم جین ونو د دین علاوه د دې سره چې کوم دی دوی د خوراک ډیر غټه ګیله وکړه چې موږ دلته کې جو کې جاینټ فیملی وی په باجوړ مامون د سیټ به دغه فیملیز ډیر زیات دغه جاینټ سیستم دی په یو ټینټ کې چې کوم دی موږ دوه یو ټینټ یو پاږي کې لس او 12 کسان یو موږ ته چاولو چې کوم یو پیکټ دی وړو کې یا دوه غرا کړی شي او دا خو د تاسو چې کوم خبره کوي دا خو ډیر تشوشناک صورتحال ده لکه بیا حکومت صوبایي حکومت چې دا خو یې سم نه دی کړی چې ته بم نشو ورکولای کنه بالکل په دې ګرمۍ کې نو بیا ته څه کوي ته کې څه د پاره ناسه او دغه پیاګان او دغه یو هغه دوزمار ټایپ یو ام ان ا د پکې د لفظ غیر پارلماني دی خو هغه خو به چې دنیا ورانه و بالکل هم دغه خبره ده چې دا ګوره بیسیک چې کوم دغه دی ظاهر خبره ده چې دیو دلته راغلي دي د بنور فیسیلیټیز نه خو دا کوم بیسیک چې دی او به دغه خوراک د خوراکو په کار دی چې د خلکو د خوراکو پوره کی د خلک په خېټه ماړه نه کړه دي ته وبدومره خراب دي چې وبو تشتري نه چې کوم اسکلي دي نو دلته کې کوم د ډایري بیمارانو د غرنګ زیو ته شوی او ډیر زیات کیسونه راغلي د دې نه علاوه چې کوم دی
د بجلی د پکی سیستم وته نشته، بجلی وته نشته دی. په کار خو دا و چې دوی دومره په سوشل میډیا باندې راشي یا چې کوم دی په ټي وي ټاکس باندې راشي، دوی خو دا ډېرې زیاتې کوي. نو کم از کم دا خو د واته ورځو خبره ده. ډېره اچانک خو ونه شو دا کار. اچانک خو چې کوم دی دوی دا سهولت نشي ورکولی، دوی بجلی نشي اویلیبل کولی، نو دوی به نوره صوبه څه وچلی چې دوی د باجوړ د 2000 یا 1500 خاندان چې کوم دی چې دا ډېر اړځي راوتي دي او خلک ډېر په جذبه سره وتي دي چې موږ په علاقه کې اپریشن کېږي، دغه علاقې به کلیر شي. خلکو چې کوم دی قرباني ورکړه، خو د قربانۍ په سیله کې صوبایي حکومت چې کوم دی بیا د دې خلکو سره دا کوي چې دیو به یارو مددگار پاتې دي. ډېر زیات غریبانان چې کوم زه لاړم او زمانه سم داسې راتاو شوي وو لکه د مچو په شان، نو غریبانانو ډېر زیاتې ګیلې وکړې. بلکې ما وکتله چې زمونږ بعضې جرنالسټان ملګري چې کوم دي نو هغه د خوراک سیزونو میزونه چې دي هغې وړي دي او په سوشل میډیا باندې خلک ډېر زیات اپریشیټ کوي. عام خلک چې هغه لږ دغه دي، لکه زه ډېر زیات متاثره شوم. ما ته د سوات اپریشن هغه د دې اشنغر او د دغه لاندې علاقو د خلکو هغه جذبه پکې ښکاره شو چې خلکو په کومه طریقه باندې خپل وسایل چې کوم دي، خپل خوراک، خپل اوبه، خپل چای، خپل میټرس چې کوم دي د متاثرونو ته ورکړي دي. ډېرو خلکو چې دی هغې کیمپونو ته دوی پرېښي هم نه دي، لکه کیمپ ته یا دغه کوم سرکاري املاک چې دي هغې ته خپل کورونه ورکړي. تاسو کومه خبره وکړه، ډېرو خلکو چې کوم دی دا فیملیز د ځانونو سره ایډجسټ کړي دي، خپلو کورونو ته یې راوستي دي. خو دا چې کوم ډېر لږ تعداد چې دا د دې غریبانانو بل څه وس نه و، دا د باجوړ سپورټس کمپلیکس کې چې دوی ته کوم کیمپونه والے شوي دلته کې لاړ. تاسو د خوراک خبره وکړه، ما سره هلال احمر والے یو کس ملاو شو، هغوی چې ماښام ته د روټۍ بندوبست موږ کړی دی. دغه رنګ د غرمې د سحر چې کوم دی تاسو کومه خبره وکړه، جرنالستانو خبره وکړه، ځایدان چې کوم دی ډېر تکړه لږ دي، هغوی دغه ویډیوګانې شیر کوي. ډېر زیات چې کوم دی فلاحي تنظیمونه دي د هغې د څه ډېر دي. الخدمت فاونډیشن الخدمت فاونډیشن چې کوم دی د هغې چې کوم خدمات دي، نو لکه دا څوک در کولی نه شي. او سراج الدین خان د هغې باقاعده دلته کې خپل ټیم ولاړ دی، دلته کې باجوړ کوم سراج الدین خان صاحب ایکس ایم پی اے دی. نو موږ دلته کې راشو، خلک خورال، خلکو چې کوم دی قرباني ورکړه، خو صوبي حکومت چېرته لاړو؟ د صوبي حکومت چې کوم دی دومره راولېده چې دی د 3-4 ورځې لپاره دوی ته بجلي نشي برابرولی، دوی ته چې کوم دی اوبه نشي برابرولی. د ټي ایم اے یو ګاډی و، ما سره د ټي ایم اے والا خبرې وکړې، نو هغې وایي چېرې موږ خو لګي نو د ټي ایم اے یو ګاډی دی د صوبې د طرفه، لکه دا چې کوم عام نارمل روټین کښې. نو په کار دا و چې په دې وخت کې خو دوی د دې بندوبست کړی وی، کم از کم 15-16 ګاډي چې کوم دی د صوبې نه رالېږلی وی. حال دا دی چې د احتجاج دپاره خو د باجوړ د ریسکیو ګاډي هم بوځي، د سوات هم بوځي، د پېښور هم بوځي. خو بیا چې کله د عوامو خبره راځي، نو بیا د باجوړ د عوامو لپاره چې کوم دی د پېښور نه 2-3 ګاډي ته نشي رالېږلی د ټي ایم اے د اوبو لپاره. نو ډېر بوره حالات د غریبانانو او ډېرې زیاتې ګیلې کولې. خلکو خپل تعاون چې دی هغه وښو، خو د خلکو چې کوم بنیادي ضرورت لکه په دې کې زنانه هم وي، په دې کې مریضان هم وي، په دې کې ماشومان هم وي. دا تاسو چې د ګرمۍ ذکر وکړو د دې ماته اندازه هم نه په کار دا و چې دوی خپل انتظامات کړی وی، خو دوی کې خو هغه اخلاقي جرأت، هغه سیاسي ویژن چې د هغه پکې نشته. ډېره مننه، خپل خیال ساتئ. موږ ټول چې دی د باجوړ سره ولاړ یو، د پوره پښتونخوا سره ولاړ یو، او موږ به په دې حواله باندې چې د خپل کردار چې دی هغه به ادا کوو. د هغې بنیادي وجه دا ده چې دا خو زموږ ټریډیشنز دي، زموږ روایات دي، چې کله په یو علاقه کې یو مصیبت راشي، یو امتحان راشي، یو جنگ راشي، یو وبا راشي، یو سیلاب راشي، عجیبه خبره دا ده چې هلال احمر والا څنګه چې په درمان خبره وکړه هغې رسېدلي دي، څنګه چې عنایت صاحب خبره وکړه، د الخدمت فاونډیشن پوره سیټ اپ چې دی هلته کې دی. دغه رنګې د شهاب الدین خان یو پوسټ ما کتو چې د پنجاب نه بعضې ادارې، فلاحي ادارې چې کوم دي هغه خلک صوبایي حکومت چېرته دی؟ لکه تاسو په باجوړ کې هغه کوم چې ډیکلیر یو غټ کیمپ دی، سپورټس کمپلیکس یا سټیډیم، په هغې کې تاسو اوبه نشئ ورکولی. تاسو هلته کې د صحت لپاره چې دی یو مناسب انتظام نشئ کولی. دغه کوم یو ایم این ای چې هغه په دې جرګه کې ډېر نیغ نیغ کېدو، خدای خبر چې هغه چېرته دی. دغه څنګه چې په درمان خبره وکړه، ایم پی ایز چې کوم دي هغه چېرته دي. بیا هغه خبره بیا راځي چې دا د خیبر پښتونخوا چې دی یو د سیاسي بلوغت یو باندې یو سوالیه نشان دی، چې دوی دغه خبره وکړه د سراج خانه، هغه ایم پی ای پاتې شوی دی او هغه په دغه 13 ټینور کې چې کله ایم پی ای نو هغه به عوامي مسایل چونکې هغه په اپوزیشن کې نو هغه به یې د خپل جیبه چې دی
د اوبو مسله به یا د بجلی مسله به یا به د هیلث مسله به ایون د سړکونو او د کوڅو مسله چې به نو هغه به سراج خان چې دی هغه د خپل جیب ورکول ځکه چې هغه صاحب حیثیت سړی دی دغه تعلق هم جماعت اسلامي سره هغه ټایپ خلک چې کوم دی دغه بچی چې کوم دی هغه خلکو ریجکټ کو بیا دغلته کې بله د وزیر اعظم یو مشیر صاحب چې دی چې هغه په یو آډیو کې د یو فون په جواب کې چاته وی چې زه د موزګار خو نه یم چې زه به باجوړ ته راځم هلته کې به زه ناست یم زه خو اسلام آباد کې د خلکو لپاره چې دی ځان وژنم دا ټایپ رویې چې دي دواړه وفاقي او صوبایي حکومتونه چې د خپل ذمهواري چې دغه نه پوره کوي څوک دی اختر ګلفام دی د دې سره تر سره چې دی کو یو طرف ته دلته کې په باجوړ کې په ممن کې په وزیرستان کې کرفیو ده یا هلته کې ټارګېټډ اپریشنز چې کوم دي هغه روان دي نو تېرو 2-3 ورځو کې په بلوچستان کې اهم واقعیت شوي دي خاص کر په جوب کې چې کوم لږ صبر وکړئ جی لږ صبر وکړئ وعلیکم سلام څنګه یې الحمدلله کې صاحب تاسو خیر خیریت ډېره مننه ډېره مختصر راته ووایئ چې دا په جوب کې چې دا کم 47 مطلب درې کم 50 کسان چې کوم دي په دوه مختلف اپریشنز چې دي هغې کې وژل شوي دي د فورس د طرف په 0 کیجوالټي ده دغه کومه علاقه ده او په دې ټایم کې چې دی هلته کې څه سچویشن دی ډېره مننه عاقل صاحب دا د نن څه 2 ورځې مخکې د جوبه چې څنګه پاک افغان بارډر دی چې څنګه د افغانستان بارډر د خلکو کراس کې د شپې په تیاره کې تقریبا چې کوم هغه دی ویډیوز ښکار کړي سهار په 3 بجې باندې دی بارډر کراس کړی او چې کوم هلته زموږ خاردار تار دی باړه دی هغه اشکولی او مختلف سامانو د هغه د ښکېدلو بعد بیا چونکې غرنۍ علاقه ده په غرنۍ علاقه کې دا چې راغلي وو پټۍ وله پاک فوج انټلیجنس بیس د خلاف اپریشن وکړي د جوب علاقه ده په هغه کې د اپریشن اوسو 40 چې کوم فتنه خوارج دي هغه جهنم واصل کړه او په دې ډېر کامیاب اپریشن اوسو د دې سره سیاست یو نیمه میاشته کې عقیل صاحب زموږ 2 اسسټنټ کمشنر چې دي هغه د بلوچستان یو د زیارت نه تیر ورځ چې دی چت کړه شو سره د بچی کې تیر ورځ زموږ یو اسسټنټ کمشنر دی د خپل بچی سره په زیارت کې او چت سپورټ او غوا شو او د دې ته یو نیمه میاشته مخکې انیف نورزی چې دی اسسټنټ کمشنر تم بولو هغه او واسطه ودینو ایسه چې کوم بلوچستان ته ګورو سکیورټي وایي ته ګورو نن چې 11 اگست باندې دی چې کوم دغه دی پټنال هندستان چې کوم مقصد ولو چې په دا ورځ باندې ډیر زیات غږی مګر زموږ فورسز د لازبار قربانیانو او د ملک د حفاظت په وجه نن چې هر طرف ته چې دی هغه د پسپا معلومیږي کپټنال خوارج دی کپټنال هندستان دی نن په بلوچستان برکې ودی ته چې دی هغه د شکست سره مخامخ دي خا د جعفر ایکسپریس او بولان ایکسپریس چې کوم دی دغه هغه د معطلې دغه سرویس چې کوم دی دغه څه بیک گراوند دی جعفر ایکسپریس باندې چې کوم هغه پټلۍ باندې بیا اٹیک شوی دغه کوم علاقه کې شوی دی اکه صاحب د مچ علاقه د پټری باندې او په دوباره یو بل د ماکا وشول چې هغه کې د دې 15 بوګي چې دی هغه د پټری توسل د 3 ورځې پورې چې دی د بولان ایکسپریس جعفر ایکسپریس دا ټول چې دی د منقطع کړي د بمنی ولګور او د بلوچستان کې د تیری شپږ ورځې راځي چې دی هغه د موبایل انټرنیټ سرویسز چې کوم دی 3G 4G هغه هم باندې نو ټرین سرویس هم باندې چې سکیورټي اگست میاشته د ازادي میاشته ده نو ظاهر خبره ده چې په دې کې د پټنال هندستان او پټنال خوارج او چې کوم بیرونی قوتونه دي د دې اکاګان دي چې هغه غواړي چې په پاکستان او خاص کر په بلوچستان کې هغه عدم استحکام پیدا کړي نو دا هغه د پاره دغه کاروانی شروع دي خو بل طرف ته زموږ فورسز زموږ بلوچستان عوام د دې په خلاف چې دی هغه بالکل سینا سپر دي او سیسه کلاوی دیوار په مانند په ډیر د واقعیت سوي دي اکیل صاحب چې هغه انټلیجنس ادارې یا فوج یا آی ایس پی آر د وساته پر میډیا نه راوستلي خو بیا هم ډیر د واقعیت سوي دي چې هغه کې د باري جاني او مالی نقصانونه رسیدلي دي ډیر مننه اختر ګلپام الله دې راته ژوندې ساته الله دې په بلوچستان کې امن راولي او موږ دې کوشش وکړو چې موږ په دغه حواله باندې خپل کردار چې د کوتیر ورځ سرپرست بوټي چې هغه د بلوچستان وزیر اعلی دی هغه یو پریس کانفرنس کړی دی او په هغې کې هغه خلکو ته چې هغه د امن د لارې هغه د سیاسي پروسس د لارې هغه د جمهوریت د لارې خپل مطالبات چې کوم دي یا خپل خدشات چې کوم دي د هغې اظهار کوي یا د هغې تقاضا کوي هغه ته چې دا زموږ وروڼه دي خو په ریاست کې دننه د ریاست خلاف کارویانې چې کوم دي یا د ریاستي ریټ د چلنج کولو چې کوم رویې دي دا قطعا موږ برداشت کوو نه څنګه چې اختر ګلپام خبره وکړه
13 ورځ هم نه صرف دا چې دغه 350 کسان چې کوم دي د جوب د لارې پښتون ضلع ده ډېر درانه پښتانه دي په هغې کې ډېر اهم خلک د دغه ضلع سره بیا لګېدلی چې د شیراني ضلع چې کوم د هغې کې هم ډېر اهم خلک ده دا بیا زمونږ د ډېر اسماعیل خان سره لګېدلی چې کوم سرحد دی د خیبر پښتونخوا د انتظامی حدودو او د بلوچستان د انتظامی حدودو دا یو بارډر دی مخکې هم دلته کې ترهګري چې کوم ده هغه موږ ته په نظر باندې راغلی ده خو د بلوچستان ولس چې دی د خیبر پښتونخوا د خلکو په مقابله کې هغه ریزسټنس کوي دا خبره چې دا پوینټ خامخا په ذهن کې وساتئ چې په بلوچستان کې د 45% آبادي چې ده هغه د پښتنو ده هلته کې 3-4 غټې پارټیانې چې دي هغه نسلي تورله یا لساني تورله جغرافیایي تورله هغه د پښتنو دي خو د پښتون بیلټ چې څومره لیډرشپ دی د خیبر پښتونخوا په مقابله کې یا د قبایلي سیمو خاص کر په مقابله کې هغه هلته کې ریزسټنس کوي هغه د هغې خپل قبایلي یو نظام دی یا بل څه شی دی خو دا په جوب کې چې کومه کاروي شوه د دې طرف ته اشاره ده چې کېدای شي چې به یک وخت د بلوچستان چې کوم سرحدي علاقې دي هغه هم د طالبانو یا د نورو ګروپونو په ولقه کې. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. دا د جی زموږ سره ډېر تکړه جرنالیست زموږ ډېر ښه ملګری د سینیر تجزیه کار ډېر ښه شاعر او ډېر اکټیو او زنده دل انسان رشید افاق صاحب څنګه یې تاسو؟ خیر خیریت بالکل عاقل صاحب مهرباني مننه. افاق صاحب ته خو به نن ډېر زیات خوشحاله یې ځکه چې ما ستا پوسټونه وکتله او ستا په خپله د وزیرستان سره تعلق دی دغه ټول معاملات چې دي دا د په خپله باندې د هغې مشاهده دې کړې ده نن خو موږ ته خیبر پښتونخوا اسمبلی کې ډېره زیاته سنجیدګي په نظر راغله د امن و امان او د سکیورټي په حواله باندې ډېره زیاته دا څه چلو نن څه شو پکې یاره یو خو دی اجلی سبزی صاحب چې یو خدای ایجنډا دوی چې یک نکاتی ایجنډا ده او هغه دا ده چې د امن و امان حوالې سره خبرې اترې کول هغه هم په خیبر پښتونخوا بیا په سابقه قبایلي علاقو بیا په جنوبي اضلاع کې چې کم د امن و امان صورتحال خراب شوی دی دوی وایي چې موږ په دې باندې خبرې اترې کوو. خیبر پښتونخوا اسمبلی کې 1 پوینټ ایجنډا و د سکیورټي صورتحال باندې بحث چې په امن و امان حوالې سره به خبرې کوو. څنګه اول خو د سنجیدګي د دې نه پته لګي چې په 2 بجې اجلاس راغوښتي و په 4:30 بجې شاباش یعنی 2 غنټې لیټ امن و امان ته توجه شو. او دویمه خبره دا چې دوی چې کله خبرې اترې شروع کړې په امن و امان باندې هغې نه پس عادل اقبال چې کوم دی د پی ټی آی د زنانه او هغه د سیټونو مخصوص سیټونو کې ایشو راوچته کړه اندازه ولګوه هغه راوچته کړه بلکې د زنانه دا وایي چې تاسو په خیرات کې دا سیټونه ملاو شوي دي. الله اکبر. نو هغه چې کوم دی بیا زنانه راووتې بیا سپیکر ډایس کې راوکړلو هغې نه پس چې کوم دی که نه بیا بار ووتې بیا وایي چې بیا اپوزیشن او حکومتي غړو دا شروع کړله چې اپوزیشن وایي چې سپیکر موږ ته ټایم نه راکوي او حکومتي غړو ته ټایم ورکوي بیا به چې اپوزیشن خبرې کولې نو حکومتي غړي به هلړبازي کوله څومره غړي دي هغې به هلړبازي نارېبازي لکه نیم خیبر پښتونخوا په حالات جنګ کې ده او زمونږ عوامي نمایندګان کو هغه د اپوزیشن او کو د حکومتو دغو رویه نن په نامنهد اسمبلی کې ده هغه لکه یو بل په دې لګیا دي چې ما ته خبرو ته اجازت نشته بیا خیر یو دی چې پھر آپ کو بھی بات کرنے نہیں دیں گے اور ورته چې آپ کو بھی پھر بات کرنے نہیں دیں گے کنه په دومره غیر سنجیده ماحول کې چې دا نن اجلاس تیر شو که نه یقینا چې څوک مېلمانه وو هغې وایي چې یاره موږ خو چې موږ به څه زده کړو دوی نه به دا زده کوو. دې نه ما سوا چې کومې خبرې اترې په اسمبلۍ کې کېدلې هغه ټولې ذاتي وې. یاره زه منتخب شوی یم زه د عوامو لیډر یم زه عوامو نماینده یم زما په حلقه کې دا نه بیا به سپیکر ورته ووایي چې ایجنډې ته راشه نو په ایجنډا چې عام خبرې نه کولې بیا چې کوم نثارباز د ان پي هغه راپاڅېدو هغه یې نه پرېښودل هغې به زه د باجوړ نه یم زما په کور کې اور بل دی او صوبایي حکومت ته ما ته پالیسي سټیټمنټ راکړي که نه او دا دغه حق چې هغه دا مطالبه کړې وه جنور ډیمانډ و ده بالکل هغې وایي چې صوبایي حکومت اول وایي چې دوی مونږ بالکل اپریشن نه وړو په باجوړ کې اوس اپریشن شروع شو اوس چې دوی خپل دریض خپل موقف ته واضح کړي چې د دې اپریشن اجازه چا ورکړې ده څوک وایي چې مونږ نه ورکوو. دې نه ما چې هغه دا خبره وکړه چې یو طرف ته خلک نقل مکاني کوي او بل طرف ته کرفیو لګېدلې ده نو په داسې حالاتو کې به خلک څنګه چې کرفیو وي نو څنګه به نقل نه د دغې د کنکلوډینګ ریمارکس په حواله باندې یو وزیر یا سپیکر یا بل څوک ذمهوار چې دغه څه ونه وایي چې په دې حواله باندې زموږ پالیسي څه ده یا زموږ ایفورټس چې کوم دي هغه څه دي ځکه چې لږ ساعت مخکې ما د
سونه پښتونخوا د نماینده سره هلته کې خبره کوله هغه ویل چې هلته کې خو خلکو ته چې دي اوبه نشته هلته کې سهولیات خوراک نشته هلته کې د علاج معالجې سهولت نشته. دا خبره کوله چې حکومت صوبایي حکومت ویلي خپل وزیر اعلی پرونی درکه کې ویلي وو چې بای مونږ به چې کوم دي دا خلک فیسیلیټیټ کوو مونږ به هر سہولت دوی ته ورکوو او نن سرباز چې مونږ خلک په سکولونو کې مې ډیره کړی دي په پرایویټ سکولونو کې ما چولې دي چې تاسو دلته اوسېږئ نو هغه پی ډي ایم ایس شو هغه حکومتي دعوی شوې حکومتي سہولیات شول هغه چې دوی آبادکاری شول دوی فیسیلیټیټ کول شول دا ټول بس خبره حسابې دي. تاسو چې د ډېر ریګولر د اسمبلی کوریج هم کوئ بیا مختلف انټرویوز هم کوئ ما ستاسو پرون هم یو پروګرام کتو د پبلک اوپینین بیس دغه په کیسه خانه کې زما په خیال باندې تاسو نه ګڼئ چې دا زمونږ د پی ټي آی چې دا یا د دې صوبایي حکومت د دې خیبر پښتونخوا د دې ولس نه انتقام لري چې دوی دې ته ووټ ولې ورکړی ده ځکه چې په هر لیول باندې موږ ته چې د بد انتظامي ښکاري غیر سنجیدګي ښکاري. بالکل لکه دوی سره پالیسي نشته دوی سره هیڅ قسمه په یو چیز باندې پالیسي نشته. اچھا بل د وزیر اعلی ته ته وګورئ هغه زبر ته چې زلف والی سرکار وګوره او مریم نواز وګوره ته مشاهده وکړه دوی بیا مراد علي شاه وګوره او الته روان دي بالکل په سین کې روان دي الته ټرین راوځي بسونه راوځي او دلته دې فلانه اپ مې لانچ کړو ټول ترقی چې د صوبې د کمپیوټر په سکرین سوشل میډیا او د موبایل په سکرین باندې دا نور یې سم نشته پرانه اپ مې دا چیز مې آنلاین کړو دا چیز مې اپ مې لانچ کړو دا خیبر پښتونخوا خلک اپ ته ناستي دلته ستاسو سکولونو څه حالت دی ستاسو هسپتالونو څه حالت دی ستاسو پولیسو څه حالت دی ستاسو ایجوکیشن هر څه دې تباہ کړل. تاسو پاک صاحب تاسو خو د کرایمز بیټوم تاسو سره دی مختلف پولیس افسران چې کوم دي دغه انټرویوز هم کم ټي وي کې تاسو کار کوئ هغه دغه مسایل هم هایلایټ کوئ تاسو په ذهن کې داسې چرته یو واقع راځي په د ریسنټ پاست کې چې د پولیس یو افسر یا یو هلکار هغه شهید شوی دی او یو ام پی ای یا ام ان ای یا وزیر چې دی دغه فاتح خاني له تله دی یا دغه جنازې ته ناراضي دا روټین او تاسو د څومره وخت نه هم په دې خبر پښتونخوا کې صحافت کوي بیا مو څومره کتابونه به لیکلي دي تاسو ته ښه پته ده چې هر وزیر اعلی هر گورنر به د پولیسو کنسټیبل جنازې ته هم ورته دا وزیر اعلی خو دې ثابته کړي چې د پولیس لاین ته لاړ وي وجه نه ځای کړی وي دی اوسګار نه دی خپل ورځ یو مشاهدات راغلو چې پولیس ټول کال ورته انتظار وي په 4 اگست باندې یو مشاهدات راغلو کسانو ته کیس وکړو چې زه بیا به کړم زما نو په تقریب په منځ کې تقریر وکړو غیره په تقریب پرې خو درو دی لاړو دا دومره سیریس کس دی دومره سنجیده کس دی. ډیره مننه خوشاله اوسئ. دا صورتحال په دې کې لکه چې سړی بیا د مایوسۍ اظهار نه کوي د خدشاتو اظهار نه کوي نو څه به کوي 13 ورځ د پروګرام ټیم چې دی هم په ختمېدو دی او ستاسو کال د راتلل خو موږ غوښتل چې د خاص کر د باجوړ او د قبایلي سیمې په حواله باندې تاسو ته اپډیټس درکو صرف اپډیټس در نه کو بلکې د خپل ملمنو د لارې چې دی چې هغه کې د 3 لیډینګ جرنالستان پکې هم شامل وو ان ایچ صاحب د پولیټیکل ډیسکورس چې کوم دی د هغې نمایندګي کوله چې د هغې تجاویز د هغې خدشات چې کوم دي هغه هم ستاسو ګوش ګزار کو او د خیبر پښتونخوا د بلوچستان چې کوم سکیورټي صورتحال دی په دې باندې موږ کم از کم د ښه پروګرامونو یا معلوماتي پروګرامونو کوشش ځکه کوو چې سو کارډ نیشنل میډیا چې د هغه دې ایشوز ته توجه نه ورکوي هغې د وزیر اعلی یو بیان ته د ګورنر یو بیان ته په هغې باندې په ګڼټو باندې د هر پروګرام نه بعد بل پروګرام چې کوم دی د تسلسل سره هغه وړاندې کوي هغه واقعیات چې هغه لا شوي نه وي او امکان په تور یا د خدشې په تور هغه په کرنټ افیر کې او په نیوز کې شامل خو د خیبر پښتونخوا بلوچستان ایشوز چې کوم دي هغه د دوی په ترجیحات کې شامل نه دي ځکه چې هلته کې هم د ریټینګ ایشو ده نو ځکه موږ همیشه دا کوشش کوو چې کم از کم د سونو پښتونخوا د دې پلیټفارم نه د خیبر پښتونخوا ایشوز چې کوم دي هغه زیات هایلایټ کو لږ اساس سره یو فیګر چې دی هغه شیر کول غواړم چې تاسو ته صرف د دې خبرې ادراک او اندازو شي چې په خیبر پښتونخوا کې د سکیورټي صورتحال چې دی هغه څه دی 13 ورځ کلدم ټي ټي پي چې موږ ته فتنة الخوارج هم وایو دغه د سوشل میډیا ټیم د طرف نه د 10 اگست د یوې ورځې د حملو تفصیلات مخې ته راغلي
د خبر بیا ریپیټ کوم چې 13 ورځ د کلدم TTP د میډیا سیل د طرف نه د 10 اگست مطلب صرف د یوې ورځې د حملو تفصیلات چې دي هغه ما تر هغې جاري کړي دي مخې ته راغلي دي او صرف په یوه ورځ کې د هغې د دغه تفصیلاتو یا د دعوې مطابق په خیبر پښتونخوا کې په 21 علاقو کې چې دی حملې شوې دي. د خیبر پښتونخوا 22 یا 15 اضلاع او بیا تاسو دغه تعداد ته وګورئ چې په یوه ورځ کې 21 کېږي. په دې 21 حملو کې تقریبا 90% حملې چې دي هغه په سیکورټي فورسز باندې شوې دي. بیا سوال دا پیدا کېږي چې سیکورټي فورسز ولې په نښه کېږي یا دغه عنایت صاحب چې د بعضې د پبلک پرسپشن چې دی هغه اظهار وکړو چې هغه د ماضي په حواله باندې کېدای شي چې ټیک وي، خو نن که موږ ګورو دا د تیرو 2 کالو ډیټا چې کوم ده چې هغه د حکومت ډیټا نه ده، هغه د مختلف ټینکس ډیټا ده، نو په هغې کې خو دا دي چې د دغه ګروپونو د طرف نه د عوام نه زیاته یا د سیاسي ورکارانو یا لیډرانو نه زیات چې کوم دی سیکورټي فورسز چې دي هغه په نښه کېږي. په دې ټیم کې هم د کلدم TTP سره د یو رپورټ تر مخه 28 کسان چې کوم دي هغه یرغمالیان دي. څنګه چې اختر کلپام خبره وکړه چې په دې میاشت 2 کې په بلوچستان کې 2 اسسټنټ کمشنرز چې کوم دي هغه اغوا شوي دي. په بلوچستان کې بیا ایشو چې دا ډېره کمپلیکس ده، هغه دا ده چې په بلوچستان کې چې کوم پښتون بیلټ دی هلته کې جهادي تنظیمونه چې دي یا دهشتګرد تنظیمونه چې موږ ته وایو هغه فعال دي، او کوم چې بلوچ بیلټ دی هلته کې علیحدګي پسند چې کوم دي سیپریټس ګروپ چې ورته موږ وایو هغې فعال دي. نو هغه د پراکسیز یو غټ مرکز دی. خو د خیبر پښتونخوا صورتحال چې کوم دی دا ورځ ته ورځه ډېر خراب حالاتو ته داخليږي او د دې نه بیا ظاهره خبره ده چې کله ولس د سکیورټي ادارو نه د امن د قیام مطالبه کوي، نه هغه صرف دا چې جایزه ده بلکې د امن قیام یقیني کول چې کوم دی هغه د سکیورټي ادارو چې ده د هغو ذمواري هم ده. رشید افاق صاحب د نثار باز خبره وکړه، ځوانه نماینده دی باجوړ چې دی هغه زمونږ په قبایلي اضلاع کې 2 اضلاع داسې دي چې هغه د لیډرشپ په حواله باندې ډېر زیات اپډیټډ دي. یو باجوړ دی او یو چې دی ممن دی، او د هغې بنیادي وجه دا ده چې دا زمونږ سیټل ایریاز چې کوم دي هغې کې د دې مین سټریمینګ د پاټا مرجر نه مخکې شوی دی. په پاټا مرجر باندې هم د خلکو تحفظات چې کوم دي د هغې اعتراضات چې کوم دي هغه د دغه پالیسو د وجې نه هغه مخې ته راځي. موږ ته تاسو اندازه ولګوئ چې په دې ټایم کې په فیډرل کابینټ کې د خیبر پښتونخوا صرف 3 وزیران دي، او د هغو سره هم داسې وزارتونه دي چې هغه د خیبر پښتونخوا په پولیټیکل او اډمنسټریټیو فریم ورک کې چې دی هیڅ هم نشي ډیلیور کولی. دا د فیډرل ګورنمنټ صورتحال بیا دلته کې صوبایي حکومت چې دی هغه خو الله له خیر سله هغې خو دا خبره کوي چې موږ د امن دپاره یا ترقۍ دپاره استحکام دپاره موږ نه یو راغلي، موږ خو د قیدي نمبر 804 د رهایي دپاره چې دی موږ راغلي یو. په یو داسې وخت کې چې په خیبر پښتونخوا کې اپریشنز جاري دي، په خیبر پښتونخوا کې دغه نوې سب بندي کېږي د سیکورټي فورسز د طرفه چې کوم دی پلانینګ روان دی، د هغو کارروایانې روانې دي. په 14 اګست باندې به دغه پارټي چې دا د صوبایي حکومت د وسایلو او د فنډینګ په بحاف باندې بیا احتجاج کوي. په ټوله دنیا کې به د پاکستان د جشن ازادۍ تقریبات چې کوم دي هغه منعقد کېږي، که زموږ صوبایي حکومت چې دی هغه په دې جنګي حالت کې هم خپل احتجاج چې کوم دی هغه ریکارډ کړي د دې لپاره چې انټرنیشنل میډیا چې ده چې د هغې توجه چې ده هغه حاصله کړي. ټایم د پروګرام ختم دی، موږ به تاسو ته اپډیټس درکو او د دې سره چې دی دا کوشش به هم کوو چې موږ متعلقه ادارې خاص کر د باجوړ او د ممنه چې کوم صورتحال بیا 13 د وزیرستان کې هم د اپریشن چې کوم دي د هغې د تیاریانو اطلاعات دي. اگر چې په خیبر پښتونخوا کې په دغه علاقو کې د تیرو 2 ورځو نه د جشن ازادۍ په حواله باندې ریلیز دي، ایونټس دي، دا ډېره ښه خبره ده چې د معاشري هغه ګوټن چې کوم دی پرسپشن چې دی په هغې کې کمي راولي. خو د کوم سکیورټي اقدامات چې د هغې نه هم تاسو خبره او کوشش به کوو چې اوپینین میکرز چې کوم دي، که هغه د حکومت خلک دی، که هغه د فیډرل ګورنمنټ نمایندګان دي، که هغه د پولیټیکل پارټو خلک دی یا لیډینګ جنرسټان دي، د هغو رایې هم ستاسو سره شریکه کوو. راکړئ اجازت، د الله په امان.